مسلمان سره ښه کوي او هغه صحیح ده صحیح الله یو خو بې ایمانه شي لکه صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا سپینګیري بابا تاسو زما سره وینئ د چارسدي د خانمۍ سیمې سره تعلق ساتي. د دوی کور ته زه په تېره روژه کې تللی وم، بیا دویمه روژه شوه، دویم کال دی الحمدلله دلته کې راځي او څه ناڅه چې څه قسمت کې هغه د دې ځای نه وړي. خو درې زلمي زامن یې په کټ پراته دي، معذوره دي، د جوړونو شانتې په موزي رنځ کې اخته دي. یوه لور یې ده پیغله، هغه هم بلکل په کټ پرته ده او انتخابي ضرورتمند انسان دی او دی په دې سپینو ډکو په دې سپینه ږیره چې کوم دی دې وخت کې دا کور بوج برداشت کوي او مزدوري کوي، خواري مزدوري کوي، سال ته وګټي او چېرته وړه ختم شي نو بیا ماته کالي کوي. زه ورته وایم چې یا شته یا نشته، بابا راشه یا مه راځه. نو کتونکو ضرور یې مرسیال شئ، بابا سره به خبرې ترې کوو. بابا ستاسو نوم څه دی؟ حکیم خان جي. حکیم خان صاحب تاسو د خانمۍ دی؟ او جي. درې زامن دي؟ درې زامن جي بیمار دي، په کټ پراته دي. یو لور پیغله هغه بیماره ده، زه بس دغه خواري مزدوري کوم. بل ورځ پکې په دغه بیمارۍ کې یو بیمار شو، ایمان چې د پیسې درک را سره نه لګېد، دی مې ده ته رنګ وکړو چې رالم هغه دی بل خوا تللی و. زه واپس لاړم، هغه چې زه لاړم بس هغه له ما د چا نه پیسې راواغېستې، یو 15,000 روپۍ، نو هغه مې ډاکټر له بوتلو. نو هغه چې زه لاړم هغوی ما له بل جوړ کړو د 20,000 روپۍ، ویل 20,000 روپۍ شوې. نو ما ورته وویل چې ورورې ما خو دا 15,000 مې چې کوم دی نو ستا دی د بل چا نه راواغېستې که نه. نو بس هغه هر څه الله پاک نو خدای دې دوی سره ډېر ښه وکړي شیرپا علب خان سره، ځکه چې موږ سره دا دویم کال دی چې ډېر امداد کوي. بس لکه د وس متعلق که څوک وله څه راولېږي نو موږ له پاسات ټلیفون وکړي و یاره راشئ تاسو د خپل څیز بهاله. بس بابا مطلب مې دا دی تا سره څوک یې په نیغه رابطه کوي. کتونکو لکه څلور بچي چې کوم دي هغه معذوره دي، لږ سوچ په وکړو، پردی کور دی کرۍ باندې. او بابا تاسو مزدوري کوي؟ او جی او زه اوس هم مزدوري کوم. نو بس څه وکړم، سوال خو نشم کولی، بس سوال خو مسلمان بد ښکاري. نو به دغه خپل وس ځوان زلمي بچي چې کوم دي ځوان زلمي بچي 3 لکه هلکان او یو جینۍ که نه، دا راته کټ باندې پراته بیمار دي که نه. نو بس یو الله سببګر باچا دی، نو بس دغه دوی را سره امداد وکړي. داسې چېرته بل یو کس خدای نه خاص را سره له شل لکه امداد وکړي، نو بس موږ ورته دوا وکړو. زه الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي او تاسو دې خدای پاک لکه موږ سره تاسو ښه کوئ، تاسو سره دې الله ښه وکړي. کتونکو خدای دې څوک هم نه محتاجه کوي او د چا د مجبورۍ نه پیدا یا خدای دغه وس نه راکوي. خو دا بابا چې کوم دی انتخابي ضرورتمند دی، ډېر زیات ضرورتمند دی، نو ضرور یې مرسته وکړي. او کم زمونږ ملګري دي مینوال دي، نو ډېر انتخابي ضرورتمند انسان په دې سپینه ږیره باندې مزدوري کوي. بابا دا ونیسه، دا ونیسه، یو دا چې کوم دی که نه دا همدغه سعودي د مسافرو پیسې دي او هغوی ته چې کوم دی خصوصي دعا کوه چې د هغوی هغه یو ریال دی، یو کارډ دی، تا ته دې ځای ته ته راځې تا ته څه نه څه میلاویږي. صحیح ده که کتونکو ضرور یې مرسته وکړئ. څلور بچي دي، څلور بچي معذوره دي، 3 زلمي زامن او یو لور. نو مرسته وکړئ، د دې نه څه نه جوړېږي. الله سره تجارت وکړئ، د الله د قهر نه ویرېږئ. دا کوم خلک چې بې ځایه لګیا دي او زما چې کوم مینوال دي نو هغوی ته زما دغه خواست دی چې ضرور چې کوم دی د دې بابا مرسته وکړئ. کتونکو لکه ما کور لیدلی دی، زه کور ته ورغلی ما 2 پیرې ورغلی، الحمدلله کور ته م ولوړلی دي، دلته م ورکړي دي، کله ضرورت شوی دی. خو نن یې تاسو سره ډایرکټ کوم. او چې څوک دا کم ملګري وي چې ما ورته دونه پیسې ولېږلې، ما ورته دونه پیسې ولېږلې، نو رسید هم ورته لیږي چې ما ته رالیږي، نو دی بابا ته رسید لیږي یا هغه نورو کسانو ته رسید لیږي. څوک وایي 50,000 مې لیږلي دي، څوک وایي 2 لکه مې لیږلي دي، څوک وایي 3 لکه.
نو پیسې لېږلي دي خو د پیسو رسید نه وي که نه نو رسید ورسره ورلېږې چې ما ته وایي چې یو په دې تاریخ یې دغه پیسې در لېږلي دا موږ ته میلاو شوي نو ضرور یې مرسیال شئ ډېره مننه کوم خوشحاله آباد او بریالي اوسئ